نن چې کوم اهم موضوعات دي یو خو په هغې کې دا دی چې د اقوام متحده کوم رپورټ راغلی دی نو په هغې کې دا ویل کېږي چې په افغانستان کې یو پاکستانی طالبان او بل تاجک طالبان چې کوم دی د هغوی جماعت انصار الله د هغوی نوې ټریننګ کیمپس چې کوم دي په دې نوې رپورټس کې هغې ته اشاره شوې ده. یو به په دې خبره کو، بله اهمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې دا رپورټ راتللو په پاکستان کې د ټي ټي پي د په دهشتګردۍ کاروایو کې اضافه نن هم ډېر غټ دغه شوي دي، او بل طرف ته پاکستان چې کوم دی درې اهم د داعش غړي نیولي دي چې په هغې کې یو افغان دی، یو تاجک دی، یو ازبک دی. په دې باندې به خبره کوو او بل اخره کې به دا کوو چې افغان حکومت چې کوم دی د طالبانو د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې د پاکستان ایر فورس چې دی هغه د افغان ایر سپیس استعمال کړی دی، کم از کم 2 ځله په دې باندې سفر کړی دی، د هغې پیسې غوښتي دي، یعنې ډالرې د هغې کمپنسیشن غوښتي دي. په دې درېو ماړو باندې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو ډېر اهم موضوعات دي، ډېر انفارمیټیو هم دي، او تاسو خامخا چې کوم دی په کوم دغه سیکشن دی کمنټ سیکشن دی خامخا پکې کمنټس کوئ چې ما ته پته لګي چې یاره یا کمیونیکیشن که په دې حوالې سره ستاسو څه سوال وي نو هم کولی شئ. لمبې چې ما څنګه ووایي چې د ټي ټي پي او د جماعت انصار الله د دې کیمپس چې کوم دي نوې ټریننګ کیمپس چې کوم دي هغه جوړ شوي دي په افغانستان کې تقریبا لاندې چې راغلي دي په دې کې په خوست کې، کونړ کې، ننګرهار کې، پکتیکا کې او تخار کې دا نوې کیمپس جوړ شوي دي. او دا د هغه کیمپونو نه علاوه دي چې په تیر رپورټ کې چې کوم راغلي وو. دا د دې رپورټ ترمنځ د 3 میاشتو کې دې خبره کوي. تیر رپورټ کې چې د القاعده او د دې چې کوم ګروپس کوم ټریننګ کیمپس آیډنټیفای شو دا د هغې نه علاوه دي. دا رپورټ په 14 د فروری باندې راغلی. د دې رپورټ مطابق چې کوم دی د القاعده چې کوم جهادي تنظیمونه د هغې سره افیلیټډ دي د افغانستان په 14 کې په 14 ضلعو کې چې دی د دوی نوې لکه د دوی ټریننګ سنټرز دي، په هغې کې ریکروټمنټ سنټر او ریزیډنشلز دا هر څه دي چې په دې کې جوړ کړي. د دې نه چې کوم مخکې رپورټ راغلی نو هغوی دا خبره کوله چې په د القاعده او د دې چې کوم سپورټ دغه جهادي نیټورکس دي د هغې په 12 کې په 14 کې په 12 صوبو کې چې کوم دی د هغوی سنټرې وي. اوس دوی دا خبره کوي چې د ټي ټي پي چې کوم کیمپس دي دا د افغان طالبانو په سپورټ باندې چلیږي، د دوی دپاره لاجسټک سپورټ، د دوی دپاره ټرانسپورټیشن او د دوی دپاره سپیس ورکول چې ځمکه ورته آیډنټیفای کول چې دلته تاسو کیمپ جوړ کړئ دا ستاسو علاقه ده. نو دوی وایي چې دا دې کې اوس د ټي ټي پي چې کوم نوې کیمپونه جوړ شوي دي دوی دا خبره کوي چې دا په کونړ کې، ننګرهار کې، خوست کې او پکتیکا کې دا د ټي ټي پي نوې کیمپونه جوړ شوي دي. او دلته کې اوس د دوی په ریکروټمنټ کې هم ډېر زیاتې راغلي دي. فاینانشل پوزیشن کې هم دوی وایي چې لکه ښه شوي دي. او دې کې القاعده چې ورته کوم ټیکنیکل سپورټ ورکوي په دې ټریننګ سنټرو کې نو هغه دوی دا وایي چې لکه انجینیرز د القاعدې دي او دغه شانتي ویپن انسټرکټرز چې کوم دي لکه چلو ته ښایي هغه د القاعدې دي. د دې نه مخکې په 2023 کې چې کوم دی دا خبره کوي چې یاره د کوم ټریننګ کیمپس و د مین چې هغه به القاعده چلو هغه صرف په کونړ کې و. او دا علاقې چې کوم دي دا کمې چې دوی یاد کړئ چې یاره دا اوس چې کیمپونه جوړ شوي کونړ شو، ننګرهار شو، خوست شو، پکتیکا شو، دا په خاصه توګه چې دي دا د حقاني نیټورک د زیر اثر لاندې د حقاني او القاعده جاینټلی بیا دا ټریننګ سنټرز چې کوم دي دا چلی دی باره کې. او بله خبره دا هم کوي چې دا حقانیان او طالبان هغه دي چې پاکستان د دوی سپورټ کو، بلکې ریپورټس کې دا وایي چې پاکستان یې اوس هم سپورټ کوي، خو د دې باوجود دوی چې دي په افغانستان کې دغه کوي حملې د افغانستان د خاورې نه کوي. او هغه دا وایي چې ټي ټي پي دا کوم رپورټس دا 3 میاشتو چې کوم دا رپورټ دوی لیکلی دی په دې دوران کې ټي ټي پي 600 حملې کړي په پاکستان کې. په دې کې زیاتره دوی دا خبره کوي چې د افغانستان خاوره استعمال شوې ده، باوجود د دې نه چې دوی وایي چې پاکستان د افغان طالبانو حمایتي هیواد دی. دغه شان د جماعت انصار الله ډېر انټرسټینګ دا خبره کوي چې دا هغه دی دا صرف تاجک او یا سنټرل ایشین چې کوم یعنې د منځنۍ ایشیانه چې کوم تاجک، ازبک او ترکمن او دغه چې کوم فایټرز دي یا طالبان دي دا د هغوی دپاره سپیسیفیک دی او د عرب فایټرز دپاره
دلته کې چې د دوی کوم کیمپونه جوړ شوي دي نوی کیمپ نو هغه په خوست کې نوی کیمپ دوی جوړ شوی دی چې د لپاره القاعده انجینیرز او د ټریننګز والا دا هر څه چې کوم دي دوله هغوی سپلای کوي. بیا دوی دا خبره کوي چې د دوی یو سپیشل یونټ دی د جماعت انصار الله یو سپیشل یونټ دی په کلبغن ډسټریکټ ورته وایي په تخار کې هلته کې چې د انصار په نوم باندې دا چې کوم دی دا د عرب فایټرز او تاجک فایټرز لپاره د هغې دلته کې ټریننګ کیږي او دا ډېر د دې نه سپیشل سنټر دی ملټري سنټر دی ځکه چې دا سپیشل یونټ چې د انصار په نوم دی دا په امام شهید چې کومه ضلع ده په کندوز کې دا د هغه ځای نه اپریټ کوي او د دوی کار دا دی چې د امام صاحب چې کوم بارډر ایریا د تاجکستان ته دلته کې دوی دلته کې انفلټریټ کوي او اکراس د بارډر په تاجکستان کې چې دوی د اسلامي ریاست د دوی چې کوم خیال دی نظریه ده هغې هلته کې دوی حکومت جوړولو کوشش کوي. بل دې سره دوی چې کومه بنیادي یو بله خبره کوي هغه دا ده چې دا جماعت انصار الله چې کوم دی دا د IMU اپشوټ دی یعنی اسلامیک موومنټ ازبکستان چې دی دا د هغوی حصه ده او د دې لکه څنګه چې دې سایډ ته القاعده TTP ساتي نو دغه شانتې هغې غاړې ته IMU چې دی هغه د جماعت انصار الله چې کوم دی دا د هغې په سپورټ باندې دی. دا جوړ شوی په تاجکستان کې جماعت انصار الله په کال 2006 کې او دې کې د دې هم ایډیا دغه ده چې په تاجکستان کې اسلامي ریاست قایمول د دوی په هغه ټیم کې چې کوم دی د افغانستان چې کوم فورسز نو په 2015 کې د دوی یو اهم کمانډر چې و ملا امیر الدین تبروف د وجلی و خو لکه د هغې باوجود د دوی سلسله چې کومه وه هغه جاري ده او کیمپ چلیږي. نو دا د UN رپورټ مطابق چې کوم دی دا ډېر دوه دي دا وایي چې تاجکستان او پاکستان د ډیسټیبلایز کولو دپاره اوس په افغانستان کې په دې 4-5 صوبو کې نه بلکې په 14 صوبو کې چې دی مخکې په 12 کې اوس په 14 صوبو کې چې دی د ټریننګ یا ملټري سنټر دی بیا دا سپیشل یونټ دی چې په هغې کې منصور یو دی منصوري ګروپ دی چې ډېر هغه هم ډېر سترنګ لکه څنګه چې کمانډو سیکشن کې د هغې هم دا کار دی چې انټي طالبان کوم خلک دی هغه د دې لشکر منصوري بټالین ورته وایي لشکر منصوري بټالین ورته وایي د دې کار دا دی چې د طالب مخالف چې کوم خلک دی هغه ټارګټ کیلینګ د هغوی کوي. دا خو دا به اوس د دې سره سم که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د TTP حملو کې ډېره زیاته اضافه راغلې ده. نن به تاسو ته پته لګېدلې چې په ډېر اسماعیل خان کې هم یو حمله په ډېر اسماعیل خان کې شوې وه چې په هغې کې 15 د پاکستان د سکیورټي ادارو یو افسر هم ینګ لیفټننټ چې کوم دی هم پکې شهید شوی دی. هغې سره مقابله کې دوی وایي چې په خو دوو مختلفو یو په ګی خان کې یو په وزیرستان کې 15 د TTP خوارج چې کوم دی هغه د وجلو دعوه کړې ده. مطلب دا دی 10 اټیکس یو په ډېر اسماعیل خان کې یو په وزیرستان کې کړو په دوانو واقعاتو کې. په دې یو واقع چې کوم دی کوم چې وزیرستان کې شوی وه په هغې کې 6 کسان د TTP چې کوم دی هغه انټیلیجنس بیسډ اپریشن کې هغه وجلي دي. نو موږ ګورو چې وخت سره سره روزانه بنیاد باندې په خاص کر په خیبر پختونخوا کې د TTP په کاروایانو کې چې کوم دی ډېر زیات تیزی راغلی دی او تاسو ته به دا هم پته لګېدلي چې پاکستان کوم اپریشن شروع کړي دي نو په دې کې 13 ورځ چې دی 3 اهم د داعش چې کوم کسان دي هغه نیولې دي. په دې کې یو دی عادل پنشیری دا د افغانستان دی او دویم دی ابو مندر دا د تاجکستان دی او دریم چې کوم دی کاکا یونس دا د ازبکستان دی. دوی به دلته کې پاکستان کې د داعش لپاره ریکروټمنټ کوو د هغوی دپاره فاینانسینګ فیسیلیټي او کم فایټرز چې به یې لېږله د هغوی دپاره به هغه به فیسیلیټیټ کول. نو دا ډېر اهم کسان چې کوم دي دا پاکستان لکه دې وخت کې پاکستان کې په ډېر غټ دغه باندې یو اپریشنز روان دي د TTP خلاف د داعش خلاف د دې خو بل طرف ته پاکستان دا هم وایي چې پکار دي چې طالبان هم د دې حوالې سره خپل کار وکړي. خو د UN د رپورټ مطابق طالبان خو هغوی له ټریننګ سنټر جوړي
اول د کې القاعده هم اکټیو ده او دا ټول تنظیمونه چې کوم دي که یونایټډ نیشن وي نو دې مطلب دا دی چې دا نه صرف پاکستان وي بلکې دنیا هم دا وي څنګه چې ما ویلو چې هغه د تاجکستان سفیر دلته کې په یو دستوره کې ویلو چې یاره د افغانستان نه تاجکستان ته هم ډېره زیاته خطره ده او د دې نه دهشتګرد بارډر کراس کوي او هلته کې روانکاري کوي. بل اخیره کې چې تاسو ته کوم هغه دا دی چې افغان حکومت چې دی د طالبانو امارت اسلامي د پاکستان نه پوښتنه کړې ده چې پاکستان د افغانستان چې کوم دی ایر سپیس هوایي سپیس چې کوم دی هغه استعمال کړی دی د کمرشل فلایټس خبره نه کو د پاکستان چې کوم ایر فورس دی هغه د پاکستان د افغانستان سپیس استعمال کړي تقریبا د 2 غنټو چې دی دوی دا استعمال کړي لکه دې ځای نه دونه ټایم دوی په افغانستان کې په ایر کې تیر کړی دی نو د هغې خط ورته رالېږلي دا خط لیک شوی دی یو لیټر یې پاکستان ته رالېږلي او دغه یې کړی دی چې تقریبا 340,000 او 400 ډالر چې کوم دی دا د هغې فیس جوړېږي نو دا د فوري طور باندې ادا کړي شي.